91 نمبر آیات تے دیدی کہ اللہ جل شانہ د قرآن چې کوم بنیادی مضمون دی هغه بیانوي. دې دینه مخکې اصل کې د قرآن بنیادی مضامین دا درې دي. یو د قرآن اثبات پیغمبر علیه السلام د نبوت اثبات، دویم د الله جل شانه وحدانیت، او دریم د قیامت اثبات. قرآن کې الله جل شانه دا درې قسمه مضامین چې دي دا بیانوي. نو فدې آیات کې هم الله جل شانه د قرآن چې کوم بنیادی مضمون دی هغه بیانوي. فرمایي متخذ الله من ولد، او ندینی ولی الله جل شانه اولاد لرا زوی لرا، څنګه چې دا کفار وای یا چې عیسایان وای یا یهودیان وای، نو الله جل شانه ولد چې دی دا ندینی ولی. وما كان معه من اله، او نه د هغه سره څوک په خدای والی کې په معبود والی کې څوک برابر دی. فالهیت کې د الله جل شانه سره څوک برابر چې دی دا نه دی. اذا لذهب، او کوچره بل یو خدای وی نو دغه وخت لذهب خامخا بوتلی وی کل اله، هر یو اله، هر یو الله بما هغه څه خلق چې هغه پیدا کړی وي. یو اله به وایي چې ما دا کم خلق پیدا کړی دی دا زما شو، بل به وایي چې ما کم پیدا کړی دی دا زما شو. نو هر اله به خپل خپل مخلوقات دا به هغه بوتلی وي، په دې کې به جګړه راغلی وي. ولعلى بعضهم على بعض، او بعضې به د دونه په بعضو نورو باندې غالب شوی وي. او چې کله کو چر دا الہ یا با قادر وی یا با قادر نو، نو کو چر قادر نشو دا خو عاجز شو، او عاجز چې دی هغه خدای نشي کېدی. الہ بس یا با قادر ذات وی، او کو چر دی قادر شو په هغه بل باندې، نه هغه بل عاجز شو، بل چې عاجز شو نو هغه الہ نشي کېدی. نو معلومه شو چې الہ دا یو دی، او د هغه سره څوک شریک چې دی دا نشته. لکه څنګه چې مشرکین مکه وایي سبحان الله عما یصفون، فاکد الله جل شانه لرا عما د هغه سنا یصفون چې دی بیانوي. څه بیانوي؟ کفار وایي مشرکین مکه چې دا بوتان دا د الله سره په الہیت کې شریک، او دا پرشتي چې دي دا د الله لونه دي لونه. او عیسایان او یهودیان وایي، عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، نعوذ بالله. او یهودیان با عزیر علیه السلام دا د الله زوی. الله فرمایي وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذالک بافواههم. دا د دوی د خلو خبرې دي، حقیقت کې داسې نه ده. الله د هغې څه نه پاک دی عما یصفون چې دي څه بیانوي. عالم الغیب، الله په پوشیده خبرو باندې هم پوهه دی، په پټو خبرو باندې هم پوهه دی، عالم دی. وشهادت، او په ښکارو خبرو باندې هم پوهه دی. فتعالی، او هغه بلند او بالا دی. عما د هغه سنه یشرکون چې دی د الله سره شریک جوړوي. د الله شان د هغه نه ډېر اوچت دی. کم خلق چې دا کانی الله طرف ته منسوب کوي چې دا خدایان دي، نه دا خدای نشي کېدی. الله ډېر لوی مرتبه والا ذات دی. قل تو ورته وایا
رب ای زما ربا اما ترینی چې یقینا ما لیدلې دی هغه څه یوعدون اما ترینی یقینا اخای ماتا هغه څه یوعدون چې د کفارو سره وعده کیږي هغه عذاب نه وي ما تم چې دینو خای رب ای زما ربا فلا تجعلني چې زه خوینم خو چې دغه معذبین نه شپار نشم فلا تجعلني في القوم الظالمين الله ما دغه ظالمانو قوم په سب کې چې دینو ما مفاسوي دا دعا وایا وانا الله جل جلاله فرمای او یقینا منغا على ان نريك موجود دې چې منغا او خایو تا تا منغا ما نعدهم هغه چې منغه وعده کوو د دوی سره یقینا منغا په هغه پر واستو قادرهم یو یعنی هغه عذاب اب مونږ ته او خایو هم هغه عذاب کم چې مونږ د دوی سره وعده کوو دا چې په دې خبره باندې مونږ شيو قادر یو چې مونږ په دې باندې دا عذاب چې دی فورا راوړي ادفع بالتي هي احسن السيئه او دفعك گناه لرا برائے لرا بالتي فهغه سره هي احسن السيئه چې هغه احسن وي نو بدی چې دا فهغه سره دفع کا یعنی پنیکه سره گناه چې دنو دا دفع کا خپل نیکی دا په گناه باندې سکا راجحه کا نیکی دی په زیاته کا نحن اعلم الله جل شانه فرمای او یقینا من علم دی بما دهغه يصفون چې دی جوړوي دی بیانوي فقل تو یا رب اعوذ بک اذا ما رب ز پنا غړم پتا سرا من همزات الشیاطین د شیطان د وسوسونه کله چې شیطان تاسو ته وسوسه اچي نو دا وای رب اعوذ بک من همزات الشیاطین دا چې جګړه وي تا چا سره جګړه وي تا ته څوک ضرر در رسول غواړي نه دا وایا رب اعوذ بک من همزات الشیاطین دا کو تا ته څوک ضرر در رسي نو تبم بیا کوشش کوي چې رزم د تکلیف چې دینه دا ورسو الله فرمایي تا ته چا تکلیف در ورسو نو تکلیف جواب ته په تکلیف سره مو ورکوا د تکلیف جواب ته په حسن سلوک سره ورکا پنیکه سره ورکا د بده جواب په بده سره مو ورکوا د بده جواب چې دی هغه پنیکه سره ورکا او کچره شیطان ستا پړه کې دا وسوسه واجی چیرې تا ته کنزلو کړل تم مرته کنزلو کا تا باندې گزارونه وکړل تم په گزارونه وکړه نو ته د سم کوا کچره شیطان دا وسوسه درواچي نو تو یا رب اعوذ بک من همزات الشیاطین الله ز پناه غواړم د شیطان د وسوسو ولې خسړې کم یو وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مسلم او مؤمن کامل مسلمان دا هغه دی من سلم المسلمون من لسانه ويده چې د جبه او د لاس شرنا بل مؤمن مسلمان چې دی دا محفوظ وي دا کامل مؤمن دی بل دې کې الله جل جلاله د قرنګ فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه حسنه او سيئه نیکی او بدی دا برابر نشي کېدی بالتي هي احسن السيئه ان ربك هو عليم من ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فالله سره پناه وغواړه او پناه داله چې ربي اعوذ بك من همزات الشياطين تا سره چا جګړه وکړه او تم غواړي چې زو سره وکم دا تا پړه کې چې کوم خبره اچي دا شیطان وسوسه ورچي دی خو بیا اور بلول غواړي چې اور چې نورم تیز کی نتسوکا رب اعوذ بك من همزات الشیاطین الله ز پناه غواړم پتا سره د شیطان د وسوسونه واعوذ بك او الله ز پناه غواړم پتا سره رب زما ربا
ان يحضرون دا څه چې ما ته حاضر شوي دي یعنی دا کم غفلت دی دا کم سلمان ته مې ایذا ورسوله تکلیف مې ورته ورسو الله دا ما غلطي نه وکړه یا ته سوچ مې اوس را دي چې تکلیف ورسوم تکلیف ورسوم دا سوچ مې پیدا کیږي الله د دینم تانه پناه غواړم الله ما د دینم بچ کی چې چاته تکلیف چي دا ورونه راسو مؤمن مسلمان ته چې دې تکلیف ونه راسو الله ما د دین چې دینم بچ کا فاعوذ بك الله د پناه غواړم پتا سره رب د ما رب ان يحضرون چې ما ته حاضرېږي دا غینم چې دینو د پناه غواړم الله دې عمل کول توفیق راکړي الحمد